نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو موږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کوم چې الله جل جلاله په انسان باندې ډېر مهربان دی. دا الله جل جلاله د مهربانه اړو حد نشته. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه بستان الواعظین کې یو حدیث مبارک راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله جل جلاله په پرز د قیامت باندې د خپل بندګانو نه یو بنده دا جدا کی او الله جل جلاله به ځان ته مخاطب کی او پروردگار عالم او د دې بنده په منځ کې به حجاب او پرده نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله جل جلاله به دې بنده ته وایي چې ګوره تا زمانه فرمانی کوله او حالانکه ګوره تا به زمانه فرمانی کوله او زه په هر یو شیز باندې خبردار یم تا ته پته وه نو تا زه دومره کمزوري ګڼلم زه خبر یم د هر یو شیز نه تا د مانه حیا نه راتلله تا زما د فرشتو نه حیا نه کوله یعنی ته زما د عذاب نه یریدلې نه نو دا ټولې خبرې پروردګار عالم به وي دغه بنده ته دا وکړي او الله به ورته وفرمایي ګوره په دنیا کې تعالی ما یخې اوبه درکولې. الله به ورته وفرمایي چې ګوره بدن مې د ښه قوت واله درکړو هر یو څیز ما تاله درکړو تا بیا هم زما نافرماني کوله. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې دا بنده چې دا خبرې واوري دا انسانو دی به ډېر زیات غمجن شي دی به ډېر زیات خفه شي. حدیث مبارک کې راغلی وي دی به ویلی شي یعنی مطلب دا دی چې ډېر زیات په خفه شي. حدیث مبارک کې راځي وی دی به په دې خولو کې ډوب شي قریب وره چې دی مړ شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی دا بنده دی به الله جل جلاله ته ووایي پروردګار عالمه یعنی ستانه او ستا د بندګانو له ماله دومره حیا راځي پروردګار عالمه دې دپاره ماله جهنم ښه دی د دې خبرو نه ماله جهنم ښه دی. الله به فرمایي دې جهنم ته بولئ او چې هر کله جهنم ته روان کي نو دی به شا طرف ته داسې وګوري نو چې شا ته وګوري الله ته به ووایي ای پروردګار عالمه یعنی ما چې دا ګناهونه کړي دا مې دې دپاره نه یې کړي چې ما ستا سپکاوی کوم. پروردگار عالمه زما امید داو چې یا الله پاک دنیا کې چې ما کوم ګناهونه کړو زما په ګناهونو باندې تا پرده چولې وه. پروردگار عالمه ما وی چې فرض د قیامت باندې په آخرت کې هم زما په ګناهونو باندې ته پرده واچې زما امید یا الله پاک تا نه داو. نو الله جل جلاله به وفرمایي چې زما دا بنده جهنم ته مه بوځئ زما دا بنده جنت ته بوځئ. نو پروردگار عالم د مهربانه اړو حد نشته. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي انا عند ظن عبدي بي بنده چې څنګه په ما باندې ګمان کړي نو هغسې معامله به ورسره کوم. نو انسان دې د الله جل جلاله امید ساتي چې الله جل جلاله به ما بخي. په قرآن کریم مبارک کې پروردگار عالم فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله د الله جل جلاله د رحمت نه مایوسه کیږئ مه. دا یو حدیث شو. دویم حدیث مبارک امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې فرض د قیامت په الله تعالی د خپلو بندګانو نه یو بنده د دې نورو خلکو نه جدا کړي او الله جل جلاله به تو فرمایي ای د ما بنده تا دا ګناهونه کړي نن مې دفتر د ګناهونو الله به تو ښي. یو دفتر د ګناهونو به دومره وي چې څومره پورې د انسان دا نظر لګي دومره غټ دفتر به وي د ګناهونو. الله به تو فرمایي چې دا نن مې دفتر دی دومره ګناهونه تا کړي دي دومره ګناهونه تا کړي دي او الله به تو فرمایي ای د ما بنده وګوره دا ګناهونه چې ستا کړي دي دا فرشتو خو ځان نه دي لیکلي څه کمې زیاتې دا خو پکې نه دي کړي. دا بنده به الله ته فرمایي ای پروردګار عالمه دا ګناهونه ما کړي دي د فرشتو صحیح لیکلي د ځان نه پکې څه نه دي لیکلي. نو الله جل جلاله به دې بنده ته ووایي چې په تا باندې به ظلم نه کېږي ستا یوه نیکي چې کوم دی دا مونږ سره ده ستا یوه نیکي هغه مونږ سره ده
نو هغه کاغذ باندې به لیکل شوي کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه د شهادت پي الله به فرمای دا نن مې دفتر د ګناهونو دا را دی خوا کې. نو دا بنده به الله تعالی وکړي اے پروردگار عالمه نن مې دفتر د ګناهونو دا ما کړی دي، نو دی خوا د نن مې ګناهونو دا دفتر او دی خوا یو کاغذ د دې په مقابل کې څه حیثیت لري. الله به تو فرمای دا ورځ د قیامت ته پچا باندې بم پوری ظلم نکیږي، نن ورځ پچا باندې به ظلم نکیږي. نن مې دفتر د ګناهونو دا به په یو چاپړې کې واچول شي او یو کلمه د شهادت دا چټ دا چې کوم دی دا په بل چاپړې کې واچول شي. نو دا کلمه د شهادت چې کوم دی دا به درنه شي او نن مې دفتر دا کوم تله دا بس پکه شي. دا د دې د وجې نه الله جل جلاله په نوم کې وزن دی، دا الله جل جلاله په نوم کې دا وزن دی. نو وګوره پروردگار عالم د مهرباني اړو حد نشته چې دې بنده نن مې دفتر د ګناهونو کړی دی او بیا پروردگار عالم د خپل بنده بیا پروردگار عالم ما کو جنت ته داخل کو. نو پروردگار عالم دې مونږ تمام مسلمانان د الله تعالی په خپل فضل باندې الله په خپل کرم باندې مونږ تاسو دې وبخي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب